بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الذین دا هغه کسان دي یدعون چې رابلي رب خپل یبتغون او تلاشي کوي الی ربهم الوسیلة چې د خپل رب واسطه ونیسي ایهم اقرب چې کوم یو زیات نږدې دی رب خپل ته ویرجون رحمته او امید لري د رحمت د الله ويخافون عذابه او يريق دا عذاب دا اللانا إن عذاب ربك بشكا عذاب دا ربستا كان محظورا دير لويدي وإن من قرية نشتده سيوكلي بمخدز مكا إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة خمونغ بحلاكو مخي درزي دا قيامتنا أو معذبوها يابور عذاب وركو عذابا شديدا سخت عذاب كان ذلك في الكتاب مستورا او بشک دا لیکلی شوی دی په کتاب کې وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون او نیو منگا شرولیگو یو حکم خو مخکنو خلقو یې تکذیب کړو وآتینا لک رالیگلی و منگا سمود الناقتا سمودیانو تا اوخا مبصرتا خکار ثبوت پا ظلمو بها پس اغیبان زیاتیو کو وما نرسل بالآیات او نرالیگو منگا خپل احکامات الا تخویفا خود پار دیری یو انتہائی اہم او مختلف فیہی مسئلہ زمنگا د شریعت او بیا زمنگا د مختلف فرقو چې پاغي به مونږ وایو چې زمونږ دیوبند والدي په دیوبند کې بیا دوه ډلې دي حنفیان دي پنجپیریان دي اهل حدیث دي وهابیان دي شیعگان دي د هغې ټولو په نسبت باندې یو مختلف فیه مسله لاول نه به مونږ ترجمه وکړو د دې آیات نو بیا به مونږ ته د هغې هغه اهمیت او د مسلې هغه بیک گراوند به موږ ته معلوم شي یو هغه خلک چې هغې وسیله نه مني نو چې هغې یې څنګه ترجمه کوي او یو هغه خلک چې هغې وسیله مني نو چې هغې یې ترجمه کوي نو چې دواړه ترجمې موږ وکړو بیا هغې سره موږ ورو ورو د دې هغه دغه بیان کو پوره نو تفصیل نو بیا به هغه لږ زیات ذهن ته راشي هغه خلک چې هغې وسیله نه مني چې هغه غیر مقلد ورته مونږ وایو وهابیان او اهل حدیث ورته مونږ وایو چې هغې او بعضې پنجپیریانو چې هغې وایي وسیله نشته دی څنګه نشته دی د هغې تفصیل به بیا کوو هغې د دې آیات ترجمه داسې کوي هغې وایي اولئک الذین دی هغه کسان دي څوک یادوي بوتان یادوي بوتان یادوي دا بوتان هغه څوک دي او اولیا یادوي چې دا مړه دي دا اولیا هغه څوک دي او انبیا یادوي چې دا مړه دي دا انبیاء آغا سوک دی یعنی اگی وی دا بوتان او دا اگی پنیزبانی انبیاء چی اگی وفات تی دا اگی نوست چاہتا پیدا نرسی او اولیاء چی اگی وفات تی چاہتا پیدا نرسی اگی وی اولائک اللذین دا آغا خلق دی یدعونا چی دی را بلی یبتغونا او تلاش کئی الى ربهم الوسیلتا خپل ربتا دا وسیلے یعنی دا بوتان آغا سوک دی چی دی اللہ را بلی چی اللہ تا نزدی شی ایوہم اقربو چی سوک بو تا زیاد نزدی شی اس دلتا کی دا ترجمہ ما ولی اکڑا صرف دا پویولو دا بارا میں اکڑا اس بوتان دا سکولی شی چی اگی اللہ را بلی نو اگی یو آیات لگی او بل آیات اثر نہ لگی تردیزے پورے ترجمہ دا سی کئی اس منگا واتاو ایزا ٹک دا منگا ستاسو دا خبر او منلا چې مونږ ووایو بھائی دغه چې کوم دی دا هغه خلک چې هغوی بوتان را بلي هغه خلک چې هغوی اولیا را بلي چې هغه اولیا مړه دي هېڅ هم نشي کولی او نعوذ بالله انبیا را بلي چې هغه انبیا مړه دي هېڅ هم نشي کولی د څه دپاره را بلي چې یاره دوی په دغه ذریعه باندې د دوی په ذریعه باندې الله پاک ته د نږدېوالي ذریعه ومني یعنی الله پاک وایي زما چې کم دی نو شریکانان نشته او بیا هم دی هغې داسې ترجمه کوي الله وایي زما شریکانان نشته
ما چاله اختیار په دنیا کې نه دی ورکړی بیا هم دی بوتان را بلی د څه دپاره چې الله پاک ته پې نږدې شي بیا هم دی اولیا را بلی چې هغه مړه دي هېڅ هم نشي کولی چې الله ته پې نږدې شي بیا هم دی انبیا را بلی چې هغه مړه دي چې الله ته پې نږدې شي ورپسې ترجمه څنګه کوي ورپسې ترجمه عامه کوي د دې آیات مطابق یې نه کوي ورپسې ترجمه دا ده چې دا چې څوک رابلي نه هغه خلک الله وایي دغه خلک په خپله باندې یرجون رحمته د الله د رحمت امید لري بوت د رحمت امید لري ویخافون او هغه یریږي عذابه د الله د عذاب نه نو بوت د الله د عذاب نه یریږي د الله عذاب هغه محسوسول شي یعنی د قرآن مجید ترجمه د ځان دپاره کوي چې موږ د هغې دا والو دا ترجمه والو چې هغې وي د الله پاک مقصد دلته کې دا دی چې دا بوتان زما شریک نه دي او دی زما د نږدېوالي دپاره بلي نو بیا به د دې آیات څنګه ترجمه کوي چې الله وایي ویرجون رحمته او دغه کسان په خپله ده چې دی یې رابلي دغه کسان په خپله باندې زما د رحمت امیدوار دي ویخافون عذابه دی په خپله زما د عذاب نه یېرېږي نو څومره غلطه ترجمه شوه موږ یې څنګه ترجمه کوو چې د دې شانو نزول څنګه راغلی دی چې د الله پاک دلته کې د دې رابلونکو نه مقصد څوک دی عزیر علیه السلام دی او عیسی علیه السلام دی او فرشتي وي عزیر علیه السلام ته به یهودیانو د الله پاک زوی وي چې د الله سره شریک دی الله هغه یادوي عیسی علیه السلام ته به عیسایانو د الله زوی وي دی الله سره شریک دی الله عیسی علیه السلام یادوي او فرشتو ته به بنات الله وي دا د الله لوڼه دي نعوذ بالله نو چې د دې څوک عبادت کوي الله پې خوشحالېږي الله وایي دغه درې واړه دغه عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام او دا فرشتي چې دي اولئک الذین دا هغه خلق دی یدعون چې دی رابلي یبتغون او تلاش کوي الی ربهم خپل رب طرف ته الوسیلة ذریعه چې ایهم اقربو چې الله ته څوک نږدې دي چې موږ د هغې واسطه د هغې ذریعه ونیسو چې الله ته ورنږدې شو الله وایي دی خو د عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام او دا فرشتو دا الله پاک ته وړاندې کوي خو الله وایي د هغې څه خیال دی د هغې وړاندې کول ځکه ناروا دي چې هغې خو په خپله باندې الله ته د نږدې کېدو ذریعه ګڼي او ګوري او څه ویل غواړي ویرجون رحمته د الله د رحمت په امید کې دي چې موږ ته د الله رحمت ملو شي ویخافون عذابه او دغه کسان دغه عیسی علیه السلام دغه عزیر علیه السلام او دا فرشتې د الله د عذاب نه یېرېږي دا ترجمه ولګېده که نه مقصد یې ولګېده مقصد یو بل سره د آیات ټچ شه که نه او دا وختینی هغه د یو بل نه بالکل مخالف راغی الله وی ولې ان عذاب ربک کان محظورا ځکه محظور ویلی شي خور ته د الله عذاب ډېر خور دی الله چې چاته رسول غواړي رسي وته اوس به په دې ځای کې مونږ د ترجمې نه پس به اوس په دې ځای کې مونږ د هغې هغه موقف لغونته کې واضح کړو په اسانه طریقه باندې وسیله هغه په 15 قسمه ده خو دا په 15 قسمه د حنفیانو او د دیوبندیانو زمونږ چې نظریې والا دي د هغې په نیز ده 15 قسمه ده او چې کوم غیر مقلدین دي چې د هغې مونږ تفصیل وکړو د هغې په نیز باندې 3 قسمه ده هغې څه وایي غیر مقلدین وایي اهل حدیث وایي جائز وسیله هغه توسل بالاسماء الحسنى د الله په نومونو باندې وسیله نیسل جایز دي دا د هغې ړومبنی قسم دی بل چې کوم دی توسل بالاعمال الصالحه په اعمال صالحه باندې وسیله نیسل دا جایز دي او دریم توسل بالاحیاء په ژوندو باندې وسیله نیسل جایز دي لکه د الله پاک وایي زما ډېر ښکلي نومونه دي ما په هغې سره راوبلئ فدعو بها څه دي الله غفور الرحیم دی خدای پاکه تر خپل غفوریت او د رحمانیت په ذریعه او په وسیله باندې ما وبخي الله پاک هغه ډېر زیات تواب الرحیم دی توبه قبلونکی خدای پاکه ته د خپل صفت چې هغه توبه قبلول دي زما توبه قبوله کړي د دې صفت په وسیله باندې زما توبه قبوله کړي داسې نور نو توسل بالاسماء الحسنى د الله په خپلو نومونو باندې توسل دا جایز شو وسیله جایزه شو دویم هغې څه بالاعمال الصالحه په نیکو اعمالو باندې الله غوښتل او الله ته خپل نیک اعمال وسیله کول
لکه مونږ پکې کیسه نه کوو صرف هغه پوینټ د توامه لکه د هغه درې کسانو مشهوره واقعه چې ګټ کې بند شي بن اسرائیلو هغه حدیث مبارکه دی باقاعده چې هغې الله پاک د خپل نیک اعمال چې کوم دی نو وسیله کړه چېرې ما دا کړي دي ما دا کړي دي ما دا کړي دي دوه شو. دریم بالاحیا توسل بالاحیا په ژوندو باندې لکه پیر صاحب دی استاد دی لکه مثلا داجي شو او ته ورته وایې یاره استاد جي ما ته دعا وکړه او زه زما دپاره دعا د الله نه وغواړه زما دپاره د الله نه دعا وغواړه ولې زمونږ په نیز باندې هغه نیک سړی دی صالح سړی دی پیر صاحب ته مونږ وایو پیر صاحب ته زمونږ دپاره د الله نه دعا وغواړه ژوندی دی چې ژوندی دی دا جایز ده دا د هغې موقف دی هغې وي د دې نه علاوه چې کم قسم وسیله ده هغه ناروا ده که دا پیر صاحب وفات شه بس دی ختم شو بس دا عمل ټپ شه بیا په ده باندې وسیله چې ته بیا هغه دغه کې دا وسیله کې چې ته وایې خدای پاکه د دې قبر دا دغه چې کوم دی دا صاحب قبر چې دی د ده د نیکو اعمالو په واسطه د ده د ښه وخت تېرولو په واسطه دې تا ته نږدې دی د دې په واسطه ماله دا کارو کې دا شیر کړي هغې وي بس چې وفات شي ختم شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزې ته ودرېدی او ته د هغه روزې په مخ کې وې چې خدای پاکه د دې پیغمبر په واسطه د دې پیغمبر د عزت په واسطه زما دا کارو کې دا تشیر کو بس هغه چې وفات شي بس ختم شي کیسه خلاصه شو نو په دې وجه باندې هغې بېزوات نه مني ذات چې کوم دی زوات جمع د ذات ته ذات ویلی شي انسان ته د انسان ذریعه واسطه که هغه پیغمبر وي نشته دویم مونږ ورته د هغې چې کوم دی نو دویم مونږ سره مسله په څه باندې را مسله په دې باندې را چې دغه ژوندی سړی چې کوم دی دی چې تاله غواړي نو دی به په داسې طریقه باندې غواړي چې خدای پاکه دا به نه وي چې خدای پاکه د ده دا کار وکړي خدای پاکه ته په ده باندې دا رحم وکړي د ده د عمل په وجه باندې وکړي صرف دله به ځې دا تله ورته جایز دي خو که هغه تاله دا ووایي چې خدای پاکه زه ستانه سوال کوم چې د ده دا کار وکړي دا ناروا دي نو د هغې دغه درې مونږ ورته وایو نه دا درې مونږ منو ته سره توسل بالاسماء الحسنا د سره منو بالاعمال د سره منو بالاحیا د سره منو خو دې کې دوه نورې دي مونږ سره چې کوم دی نو بالذات منو چې د انسان په ذریعه باندې هم توسل راځي او بالاحیا والاموات دا دواړه منو چې د ژوندي سړي هم راځي دا دوه سیوا زمونږ دا دي او د وفات شوي سړي هم راځي اوس بالذات څنګه راځي د امام بخاري حدیث دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې قحط راغی په مدینه کې باران نه ورېدو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تروم و همزولی مو هغه ژوندی و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه راغی ورته وی یا عباس مونږ تا وسیله کوو الله ته ته مونږ دپاره سوال وکړه چې الله باران راووري مونږ تا وسیله کوو هغه ذات ولیو انسانو وی مونږ تا وسیله کوو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیات نه دی وفات شوی دی زمونږ نه انتقال کړی دی نو مونږ تا وسیله کوو چې الله باران وکړي نو خدای پاک مونږ باندې د عباس په واسطه باندې په وسیله باندې باران راووري اوس هغې وی دا خبره سره مونږ منو دا وی بلکل ځکه چې حدیث نه خو انکار نشي کولی صحیح حدیث دی خو دغه ځای کې د عمر رضی الله تعالی عنہ مقصد وی دا و یعنی د عمر رضی الله تعالی عنہ دماغ ته وی کوس شي چې دا هغه مقصد دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وفات دی دغه په واسطه باندې خو هیڅ هم نه کېږي او دی ژوندی دی نو ژوندي خو سره موږ هسې منو چې بالاحیا خو شته نو په دې باندې خو زمونږ مسله نه حل کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خو عمر رضی الله تعالی عنہ هم ځکه هغه ته دا ووایي چې بایی د عباس په ذریعه باندې چې کوم دی نو ځکه غوښتنه وکړه چې د هغه هم دا نظریه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی اوس دې څه نشي کولی نو د ژوندي په وجه باندې وغوښته زمونږ فقها ورته وایي که تا لغون ته کې سوچ وکړو نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې یو خاص خبره مقصد و چې هغه دا وه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه په خپل قبر کې حیات دی او د هغه په ژوند باندې هغه نه موږ وسیلې غوښتې نو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا خاندان عزت دومره دی چې د هغه چې کوم دی نو یو ژوندی هغه رشته دار موجود دی چې ترې دی
نو په دې وجه موږ د هغه دا تره اوس الله ته وسیله کوو، یعنې د پیغمبر علیهم السلام نه علاوه چې پیغمبر و موږ په بل یو نیک انسان باندې هم وسیلې نیسلی شو. د دې نه مقصد دا بل موږ ورته وایو چې زه صحیح ده دغه حدیث تاسو چې کوم دی نو دا شکمن کو، شکمن نه دی خو تاسو په خپله نظریه داسې کو. پیغمبر علیهم السلام د یو صحابي راغی په سترګو نابینا و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی حضور ما ته دعا وکړه چې زما د سترګې رڼا شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی یاره که چېرې ته په دې باندې صبر وکړې الله به درله ډېر لوی مقام په جنت کې درکړي. هغه ورته وی حضور کیدای شي زما سترګې بینا شي او زه عمل داسې وکړم چې ما ته هغه مقام ملو شي، خو په دنیا کې راله دا سترګې رڼا کې سماله سوال وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ورشه 2 رکعته نفل وکړه، 2 رکعته نفل وکړه راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دعا وکړه، لاس یې اوچت کړو، وی ووایه چې خدای پاکه د دې پیغمبر په خاطر د ده په وسیله د ده په ذریعه زما د سترګې بینا شي. پیغمبر ورته وی زما وسیله ونیسه. دی وی الله پاک سره خدا شراکت کول دي دا خو ته شرک کې. اول ته پیغمبر ورته په خپله باندې وی چې ته دا ووایه چې د دې پیغمبر په واسطه او په ذریعه او په وسیله ته چې کوم دی نو خدای پاکه زما د سترګې بینا کړي. هغې وی جومات نه ووته چې بل ټایم مونځ له راته سترګې بینا وي. مونږ ورته وایي زه ټیک ده خیر دی دا خبره هم ستا صحیح ده چې مونږ به یې سره ومنو، خو دلته کې یو عقلي دلیل او ثبوت دا دی چې ته وایې په ژوندي باندې توسل جایز دی. بالاحیا مونږ ووایو که نه په ژوندي باندې توسل جایز دی او ژوندی ته وسیله کولی شي او مړی نه شي کولی. نو پیغمبر خو یو داسې هستی ده چې د هغه الیکشن نه دی شوی، سلیکشن شوی دی، یعنی په هغه باندې ووټونه نه دي شوي چې باید د پسې خلک ډېر دی به دی پیغمبر که نه. الله وایي دا زما نږدې بنده دی ما پیغمبر کړی دی. نو چې الله پاک هغه کله منتخب کو نو الله پاک هغه انتخاب هغه معزوله کوي نه، هغه په دنیا کې هم دی په قبر هم کې دی او هغه په آخرت کې هم د هغه هم اکه عهده ده. نو د هغه په عهده کې فرق را نه وی. نو څنګه ته وایې چې ژوندی دی نو د هغه چې کوم دی نو الله ته نږدې دی چې مړ شه نو ختم شه. او ته چې د عام بنده په باره کې دا وایې چې بھائی د ژوندي نه اخیستل جایز دي، ژوندی پیر، ژوندی عالم، ژوندی نیک بنده د هغه وسیله کولی شي. نو د ژوندی نیک بنده د ده په باره کې خو هر قسمه کار کیدی شي نعوذ بالله داسې وشي چې دی بله ورځ نافرماني وکړي او الله پاک د ده نه هغه عهده والي. کیدی شي دی مرتد شي، کیدی شي دغه ولی الله چې کوم دی د ده انجام بالخیر ونه شي، د ده نه ایمان سلب شي او ته وایې د باندې وسیله جایزه ده. نو چې کله دی وفات شو او په داسې حالت کې وفات شي چې ایمان ورسره و ته هم منې چې بای دی بل ایمان تللی دی، نو په قبر کې خو نه د ده نه ګناه کېږي او په قبر کې نه د ده نه چې کوم دی نه هغه نیک اعمال ختمېږي. نو چې په ژوندي باندې دا ټول دغه موجود دي، سب اسباب موجود دي چې دی چې کوم دی نه کافر کېدی هم شي، هته به وسیله پې جایز ده. نو په قبر کې خو هغه پې سل پیرې په دې جایز ده چې قبر ته خو هغه نیک اعمال ځان سره وړو اوس خو د هغه ایمان نه سلب کېږي. نو دا خو بذات خود چې کوم دی نو د یو غیر عقلي خبره ده. اخري خبره به پکې وو، نور به کې مخکې نه ځو چې پوه شو پې لږ. الله پاک دې زمونږ استاد جي وبخي. هغه نه چې کوم دی نو یو پیره دا مسله راله زمونږ شیخ صاحب چې کوم په بخاري شریف کې چونکې په دې باندې دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا حدیث نور به هم ډېر شي بلا شي شته ای باندې ډېر ټایم لګي او نه د هغې دومره ضرورت زمونږ خو ضرورت صرف دا دی ما پې نن ټول ټایم په دې اغوستی دی چې د یو لنډه غونته خبر راوباسم چې صرف تاسو پې پوهېږم چې هغه زمونږ عقل او ذهن والي. وی یو کس راته فون وکړو د سعودي نه، وی دوست مې وی ما ته وی چې یاره زی په دې قرآن مجید کې د دې وسیلې ته د بس شته. وی ما ورته وی چې هو بلکل شته، خو دا بعضې سوال داسې چې هغه سوال داسې وشي چې بندې په بیک ګراونډ باندې پوه شي. دا د هغې خبره وه چې دا سوال د په څه نظریه باندې وکړو. دی چې ما ته قرآن یادوي نو مقصد دا دی چې دی حدیث نه مني او دی اجماع هم نه مني. ځکه ته زما نه تپوس وکړو چې یاره په دې قرآن کې بحث شته، که چېرې په قرآن کې خو ډېره ښه ده، کني دا نور نه منم، مقصد یې دا دی. نو ما ورته وی چې او بلکل قرآن کې خو هم شته، خو دا قرآن خو دین نه دی که نه، دا خو د دین یوه حصه ده. دین خو چې کوم دی هغه فرمان هم دی، یعنی فرمان رسول چا حدیث دی، او هغه اجماع هم ده
چې صحابه دي. نو ما ته وی چې نه خبره خو دې منم استاد جي قرآن کې چې کومه مسله نه نو خو مسله بیا کچي کنه قرآن کې چې کومه مسله نه خو کچي کنه تاسو د پوهې لپاره دا مثال تاسو له درکو وي ما وته چې بس صحیح ده ځه منم یې ده سره چې په قرآن کې مسله نه نو کچي په قرآن کې اذان شته نو ما ته وی چې نه ما وته چې بیا اذان سره به مې وایې کنه بانګ خو په قرآن کې نه دی راغلی وی ما ته وی چې استاد جي ما وته چې صبر وکړه کنه زه ته خبره کوم اوس ما خبرې ته پرېږده په دې قرآن کې په دې 13 سپارو کې په دې 114 سورتونو کې او په دې 1540 رکوګانو کې چرته د اقامت ذکر شته قد قامت الصلاة پکې شته وی چې نه ما وته چې بانګ نشته اقامت نشته ولې کې مې کوه کنه بس کور ته آرام کې نه ولې بانګونه وی اقامتونه کې وی ما ته وی چې استاد جي ما وته چې صبر وکړه زه پویم ځوال ما باندې زما ځان پوهه کا په دې قرآن کې چې ته ثنا شته سبحانك اللهم پکې شته ولې 15 وخت وي چې په قرآن کې نشته او کچا خبره شو کنه او کچا خبره ته منی نه الحمد قل هو پکې شته الحمد قل هو باندې کوه کنه په دې قرآن کې چې سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد شته ویشنا ایما وته چې سبحان ربي الاعلى پکې شته التحیات پکې شته درود شریف پکې شته ما وته چې بس الحمد قل هو بولاړه وای به دغه مونږ دی کنه بیا مونږ ته څه ضرورت دی دا دوره ارسه پکې څه لوي دا کچا خبرې دي کنه ته قرآن کې نشته دا خو حدیث کې او حدیث ته وته کچا خبره کې کچا خبره وي نو ما ته وی چې استاد جی ټیک د دار سره منم ټول ار سره منم چې واقعي حقیقت داسې دی خو دا خو دې عموما لګنه چې قرآن کې هو چته وسیله نشته کنه وسیله بس خو بګی نشته ځکه چې دا ټول خبره خو تا ماته د حدیثونو وکړو د اجماع نه دی وکړي نو مقصد دا دی چې ما سره خو دا خبره اومنه لګنه چې قرآن کې خو وسیله نشته ما وته چې قرآن کې وسیله شته خو ما صرف ستا ذهن زیاده راوستو چې کچره ته خبره صرف او صرف هغه د قرآن کې کنه نو ستا ارس نیمګړی پاتې کیږي ځکه چې الله لا اله الا الله ویل دی خو سره محمد رسول الله لګولې دی چې کتاب الله خوشتا خو سره به رسول الله منی الهغه به کتاب الله هغه ستا مستحکم کیږي ور سره به اجماعي امت منی پس داغه نه بستا دین هغه مکمل کیږي نو کتاب الله خوشتا خو سره رسول الله مشتا د دې د باره مې ته وی کني راواړه سوره بقره راواړه د سوره بقره 90 نمبر آیات راواړه لسم رکوع راواړه الله وی ويستفتح من قبل دا آیات شته کنه ويستفتحون من قبل دی يهوديانو با طلب د فتح کو مخکې ستا د مبعوث کېدونه چې خدای پاک هغه پیغمبر چې په آخري زمانہ کې برازي د هغه پیغمبر په خاطر موږ له فتح راکا الله وی ما بوله فتح ورکول نه جو سترال استا مخالفت کی او د قرآن دا اصول دي چې په قرآن کې کم حکم بیان شي او دا غي رد را نشي چې دا په هغه وخت کې و اوس نشته نو مقصد دا دی دا اوس اصول دي الله نو دغه وسیله نه ماته وی چې استاد جی اسه چې په قرآن کې وسیله ونه د دور ډیر لوی باس نه ما سره څه مقصد دا خو لکه سینه زوري شو نه ما وته وی چې را د سینه زوري به زه ټیک شو سینه زوري شو سینه کمزوري ده بره شو وسو چې تکله حدیث نه مني ستا په حدیث یقین نشته نو حدیث طرف ته بستا ذهن برابرول پکارو کنه اوس چې ما ته ډایرک ویل چې دا سوره بقره کې راغلی ده نو تا به وی چې ګوره استاد قرآن کې راغلی ځکه خو ته ځواب وکنه چې قرآن کې یو څیز راغلی هغه کافي شاپي انا حدیث پکې د کم ځای نه رال او دا اجماعي امت پکې د کم ځای نه رال په دې وجه ما ته دا خبره لري نه راټینګ کړه چې احادیث د هغې نه بغیر هغه دین نامکمله دی د اجماعي امت نه بغیر دین نامکمله دی دا به الهغې مکمل کیږي چې د کتاب الله سره احادیث او اجماعي امت ولګي نو دین به مکمل شي ځکه چې دین ته د تشریح ضرورت ته موږ بل راځو په تعویل کې ویلو په مقصد کې هم دا خبره کړې وه نو دین ته هغه د تعویل او د مقصد ضرورت دی ځکه چې موږ کمزوري یو موږ په هره خبره ډایرک نه پوهېږو او قرآن هغه د کیسو کتاب نه دی چې د هره خبرې تا ته کیسه وکړي لکه د یوسف زلیخې په شان چې کوم ځای کې ضرورت یې خو وبېږي خو چې د هر یو کې تا ته کیسه کوي نو دا قرآن به چې کوم دی نو اوس خو ډېر سپارې دي بیا به چې خدای خبر د دې نه سوره جوړېږي نو بیا به ستا په دې کوپړی کې ګینې سي
په دې وجه الله پاک ته اشاره کوي پیغمبر د هغې شارع دی نه هغې تا ته هغه تفصیل بیانوي او صحابه چې کوم دی نو د هغې شارعین دي هغې چې کوم دی نو هغې سره هغه علم د پیغمبر نه منتقل شوی دی نو هغې پرې رایوځای شي نو هغې چې کوم دی هغه وخت کې هغه دور کې هغه شانتې خبره نه شي وي خو موجوده وي د هغې په شان نو هغې په هغې باندې قیاس کړي چې کله هغه دین ته برابر وي نو په دې وجه وی هغه وی چې استاد جي حقیقت ته راته چې په کومه طریقه باندې ما ته خبره وکړه دا زما ذهن ته کوشو نو زمونږ حنفیان دا وایي چې بای بیا وروسته په جګړو ذهن ته کوزې نو د اوس نه ذهن ته کوزه کا چې بای دا توسل چې کوم دی د غدرې خو تاسو سره موږ منو موږ سره به دا دوه منې چې بالذوات هم شته او بالاحیاء والاموات هم شته ځکه چې دی وفات شو نو خو د ایمان د سلب کېدو د نیکو اعمالو د کټ کېدو سوال پیدا نه شو نو چې په ژوندونې پسته دوره اعتماد کې نو په مړونی باندې ستا غپلار هم مني چا به په اعتماد کوي بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الذین دی هغه کسان دي یعنی دغه انبیاء او فرشتي هغه کسان دي يدعونا چې رابلی یبتغون او تلاش کوي الى ربهم الوسیله رب طرف ته وسیله ایهم اقرب چې څوک الله ته زیات نږدې رشي دي پې نږدې شي ويرجون رحمته امید لري د رحمت د الله ويخافون عذابه یریږي د عذاب د الله نه ان عذاب ربک کان مخزورا ځکه چې عذاب د رب ستا ډېر خور دی وان من قريه نشتره سیو کلی په مخدز مکه الا نحن مهلكوها هم به هلاكو قبل يوم القيامة مخد رزد قيامتنا او معذبوها يا بقى عذاب راولو عذابا شديدا عذاب سخ كان ذلك في الكتاب مستورا او دا خبر الله لیکل دا په لوح محفوظ کې وما منعنا ان نرسل بالآيات او منګه د اچا نه ندي منی کړي چې احکامات وترولیګو الا ان كذب بها الاولون خو مخکنو خلق هم د اغه دروغ غنلې واتینا سمود الناقه مبصره لك منګه سمودیانو ترا لګلې وا اوخه معجزه ښکارا فظلموا بها غیزیاتی کو وینه منلا وما نرسل بالآيات او نرا لګو منګه د معجزات الا تخویفا خود یری د پاره را لیگو اولئک الذین يدعون یبتغون الى ربهم الوسیلة